بسم الله الرحمن الرحیم. جناب قابل قدر هاشم بابر صاحب، جنرل سیکرٹری قومی وطن پارٹی خیبر پختونخوا، د اکاخیل قوم مشر چیرمن صاحب، جنرل سیکرٹری او د اکاخیل قوم چیده راغلی درنو قدردانو مشرانو، زه خو ټولو کې مخکې د سعید خان او د خالد خان شکرګزار یم چې هغوی په وساطت سره نن تاسو ټول یو ځای مشترکه طور باندې دلته راغلی، موږ هم د عزت راکړ. ډېر په دې خوشحاله شو چې تاسو نن حالانکې اتوار ورځ د غم خاطر ورځ یو هر ځای کې څه نڅاغئ، خو چیرمن صاحب د همره کوشش وکړو. ما ته پته ده چې د کویټه ملګري 2 ورځې مخکې راغلي دي لاهور ته، او د کراچۍ والا هم راغلي دي، نو په دې وجه تاسو ډېر په دې کې مینه مونږ ته وښوده. دا زموږ لپاره یو ډېر د عزت خبره ده چې دا همره لږه نه ستاسو ملګري راغله، چیرمن صاحب او موږ سره نن په دې تقریب کې شرکت وکړو. زمونږ سیاست او زمونږ د دې ځای چې کوم طریقې کار دی، د هغه بنیادي طور باندې سیاست هم د دې شي هغه نوم دی چې د عوامو خدمت کو او د عوامو چې څه مشکلات دي هغه حل کو. بابر صاحب په ډېر ښه طریقې سره د هغې وضاحت وکړو، خو مونږ غواړو دا چې ستاسو قوم سره یو روابط وساتو. او چیرمن صاحب ډېر واضح خبره وکړه، زه په دې خوشحاله شوم چې د دوی خپل یو حیثیت دی او هغې په لحاظ سره په پاټه کې نشي شاملېدی. دا بلکل صحیح دی، زمونږ به یو تعلق وي چې کوم ځای کې ضرورت وي زمونږ چیرمن صاحب ته ووایو چې باید دلته زمونږ دا ضرورت دی او په دې کې کوئی الیکشن دی او هغه دی، نو هغې کې به مونږ سره هغه شان ته دوی مرسته کوي. او کوم ځای کې چې تاسو موضوع ګڼئ چې په هغې کې هلته مونږ سره شاملېږي. پاټه کې هغه لا زیات ښه طریقې په سوات کې تاسو ووایئ، په پېښور کې، په سوات کې، نو هغه شانتې په بلوچستان کې او په کراچۍ کې چې کوم ځای کې کېدی شي، انشاءالله تعالی د هغې نه به یو طریقه کار جوړ کړو او هغه به شمولیت وکړي او د حیثیت یو تنظیم به تاسو خپل یو کارکردګي په خپله هغه ساتئ په دغه لحاظ سره. نو هلته زمونږ په مختلف ځایونو کې ملګري شته او خاص کر په سوات کې به مونږ به ما خو اوس وموې چې هلته مونږ سره په تېر هغې کې مونږ سره مدد شوی او زه پخپله هلته تللی وم، هلته مینګوره کې هغوی ما سره خپل جان پہچان وکړو او بیا ما سره د ستاسو د کلي او د شیرپور نه د هغوی رابطه وکړه. نو په دغه لحاظ سره خو مونږ ډېر په هغې باندې مطمئن وو چې ډېر ښه طریقې سره زمونږ هغوی مونږ مرسته راکړه او زمونږ مدد یې وکړو. نو مونږ دا به غواړو چې کویټه کې په بلوچستان کې زمونږ ملګري شته، هغوی به زه به ورته ووایم تاسو سره به رابطه وکړي او تاسو هم ورسره رابطه وکړئ، نو چې څنګه بیا کېدی شي یو پروګرام په بلوچستان کې کېدی شي او یو کراچۍ زموږ لپاره اهم دی. د کراچۍ په دې لحاظ سره هم هغه دی چې کراچۍ پښتنو سره زمونږ زیات روابط شي، نو د هغه د مسایل او مشکلات مونږ دلته هم ناست مونږ اوچتولی شو، په ښه طریقې سره اوچتولی شو او هغه به اوچتوو. دا زمونږ فرض دی چې هغه به اوچتوو. کوم د پېښور ملګري چې دي دا ستاسو خپل کور دی، دلته به تاسو ته مونږ وښیو چې څوک چا سره رابطه دلته بولي او
چې څه په پیشاب د کنټرولمنټ کې داسې په ارباب روډ باندې څه مسلې او دلته دلته خبره کوي واو شانتي ها پولیس سره هغې نور هغې دا ورکوټې خبرې دغه انشاءالله تعالی په دغه لحاظ سره موږ هغه کوو خو بنیادي طور باندې په لوی هغې باندې موږ هم دا غواړو چې دا کوم په دې خطې کې چې کوم صورتحال روان دی او خاص کر افغانستان او پاکستان او دې خطې کې دا کوم کشیدګي چې ده او حالات چې خراب دي نو دا خو زموږ میشن دی چې دې کې به موږ خامخا خپل کوشش کوو چیرمین صاحب د جرګې خبره ده هغې جرګې زه دغه په تاریخ کې دا یو جرګه شوې ده د دواړو ملکونو د هغې زه چیرمین وم چې د دواړو ملکونو 350 مشران د دې ځای نه 350 د هغه ځای نه او دا لویه جرګه شوې وه په کابل کې د هغې زه چیرمین وم د خلکو هغې سره ډېر زیات توقعات هغه شوي او خوشحاله خو بیا چونکې زموږ حکومت هغه شو هغه سلسله مخکې لاړ نه لاړه بهرحال د هغې نه پس اشرف غني صاحب سره زموږ خانداني د 50 کاله تعلق د دې والد صاحب شاهجان خان دلته به راته موږ سره به اوسېده د هغه سره کارزی صاحب سره چې هغه دلته د هغې کې چې دلته د یو مجددي صاحب سره دوی څه موده کې پریس سیکرټري باندې به راتلم دې کور ته به راتلم د ټولو سره داسې تعلق دی چې څه خبرې نو موږ سره سلام مشوره کوي او څو ځله یې موږ وغوښتو هلته او د هر یو شي بلکې موږ بعضې وخت کې پاکستان ته چې څه تکلیف وي نو موږ ته ووایي نو موږ هلته راشو هغوی ته ووایي چې نه دا تاسو داسې کوئ نو په دې لحاظ سره زموږ خبره منل کېږي اوس هم چې اشرف غني صاحب راغلو نو ما سره ملاقات کړو همیشه چې راشي یا موږ هلته لاړ شو موږ وغواړي نو دا زموږ غواړو چې دا دواړو ملکونو په یو بل سره تعلق چې ښي او تعلق بابر صاحب هم دې خبره وکړه چې تعلق په څه مدخه کېږي چې یو بل سره روابطي او تجارت یو بل سره زیات شي داسې منصوبې چې دواړو ملکونو په هغې کې هغه شریکدار دي نو هغې سره د دواړو مفادات هغه یو ځای شي نو موږ هم دغه غواړو چې دې خطې کې چې امن دپاره د دواړو ملکونو تعلق ښي نو موږ به جدوجهد کوو اوس هم په دې کې موږ کوشش کوو چې دا مذاکرات وشي او هلته امن راشي خلیلزاد صاحب سره زما خپل تعلق دی چې دلته راجي ما سره هم رابطه کوي نو دا خو څه په بدقسمتۍ نه حالات لږ هغه شو ټرمپ صاحب په هغې کې هغه وکړو مذاکرات یې ختم کړل موږ بیا غواړو چې دا مذاکرات شروع شي هغې سره به د ټول د دواړو ملکونو موږ دوی ته دا تجویز ورکړی دی چې بهی په تجارت کې په تلو راتلو کې سهولت پیدا کول پکار دي بعضې وخت کې پکې مشکلات راشي په هغې موږ بیانات ورکوو دلته اوس د افغانستان کانسلیټ بند دی په هغې موږ بیان ورکوو چې بهی دا حالات داسې دي پکار دا دی چې داسې هغه دې جوړ شي تعلق ته جوړ شي چې کوم مشکلات دي هغه لرې کول پکار په کابل کې زموږ په امبیسۍ کې لږ ډېر مشکلات راغلي دي په سفیر د افغانستان هغه هم څه مشکلات دي نو ما پرون ورپسې ټلیفون کړو هلته کابل کې موږ غواړو چې یاره په افهام و تفهیم سره دا حالات ښه کړو دې وخت کې د دنیا په نظر کې دا خطا داسې دا اهم ده او دې کې چې موږ کوشش وکړو چې دا حالات ښه شي نو د دواړو ملکونو فایده ده خو افغانستان کې امني د هغې اثرات به موږ پرېږدي دلته به خوشحالي راشي خو هلته امن نه وي نو د هغې اثرات به موږ هم پرېږدي او دلته به امن او هغې سره به حالات
نور خراب شي. نو دې لپاره دا ضروري ده چې برای راست د طالبانو سره چې کومې خبرې دي مونږ غواړو چې د افغانستان حکومت په هغې کې شریکي او هغه دې پکې ناست وي، نو هغې سره به یو سلسله مخکې لاړه شي. خو بهرحال دا اوس غواړو چې سم نظر کېدی شي هلته د افغانستان کې الیکشن شوی دی، د هغې نتیجه هم لا رامخکې شوې نه ده، راشي نو انشاءالله تعالی کوشش زموږ دا دی چې د دواړو ملکونو تعلق دی ښه شي. ستاسو دا کوم مسایل چې دي ما ته پته ده، بابر صاحب به مو وایي چې تاسو کله راغلی، ما ته پته ده چې کوم هغې کې یو زموږ تېر هغې کې چې دا مشکلات ډېر جوړ شو د دې شناختي کارډ والا، نو په هغې کې بیا موږ کوشش وکړو، یو کمیټي هم جوړه کړه، هغې لپاره ما وکړو چې بھئی چا سره زوړ کاغذي خو هغه دا څه نوم یې دی د پاسپورټ وي، زوړ هغه شناختي کارډ وي، دا هغې د هغې والا هغه پرمټ وي د هغه، دا ټول هغې باندې موږ بیا دا کمیټي ها جوړ دی او ډي سی ایل هغې هغه هغې د هغې والا پرمټ وي د هغه، دا ټول هغې باندې مونږ بیا دا کمیټي ها جوړ دی او ډي سی ایل هغې هغه او هغوی سره به ټول خلک تلل او ټول خپل حیا کول، پکې ډېر هغه شو. خو اوس هم لا پاتې به ډېر هغې دپاره به خامخا مونږ کوشش کوو چې تاسو د دې ملک اوسېدونکي یې، نو پکار دا چې تاسو څوک درته دا ونه وي چې یاره ته د دې ملک باشنده نه یې. دا اوس دا تاسو به کتل یا مخکې ورځو کې دا حافظ حمدالله والا محمد الله والا نه مونږ پرې بیان ورکړي چې بھئی دا څه کوئ تاسو. اوس هغه یو پارټۍ سره منسلک دی او تړلی شوی دی، نو کو هغه د خپل پارټۍ خیالات په ټي وي باندې هغه کوي، نو تاسو د هغه اوس دې هدف پورې لاړئ چې د هغه شریعت هم هغه ته منسوخ کړو، نو دا څیزونه چې دي دا په کار نه راځي. مونږ دا غواړو چې تاسو د دې پېښور نه واخله تر کراچۍ پورې ځئ چې څوک دا جرأت ونه کړي چې یاره تاسو ته وایي چې یاره تاسو نشئ یا تاسو د دې ملک هغه نه باشندګان دی. دغه تعلق به انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې دا ښه شي او په دې کې چې څه مشکلات دي هغه مشکلات مونږ غواړو چې هغه لرې شي، هغې کې به درسره مونږ شانه بشانه په دې کې خدمت کوو. ستاسو دا ستاسو خپل کور دی، زه اسلام آباد کې مې صحیح دلته تاسو سره تعلق جوړ شوی دی، په هغې په وجه تاسو هغوی سره مغه کولی شئ، خو دلته زموږ چې کوم سټاف ناست دي هغوی به تاسو څه چې هغوی تکلیف یې هغه به وي. سکندر خان ستاسو انتظار وکړو، خو هغه باید هغه هم خدای ته نه په هغې وجه هغه لاړه، خو بابر صاحب شکریه ادا کوم چې هغوی راغلل او تاسو سره ډېرې ښه خبرې مو وکړې. په دې لحاظ سره زموږ به دا خواهش وي چې بحیثیت ستاسو یو تنظیم زموږ او ستاسو یو هغې باندې دواړه په هر یو هغې کې یو بل سره شریک یو. ستاسو باندې تکلیفې مونږ به سره یو چې زموږ ضرورت دي تاسو به مونږ سره یې، او دا پاتې ځایونو کې به چې پروګرامونه وشي نو دغه ځای ملګري زموږ به هغه